زالب خان شیرپو د کرن پناه پاتم پروره د پیګه پنځشتمه نه ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي، ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیدارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یاد ساته او پاتمه پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټو لګوي. ستاسو ورور علب خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامی نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرنده. تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمحه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د ملک نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوق ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویج پرکېږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي. او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول تربیت کول وی. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکامو لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده جون جوړول لپاره به خاص کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوام ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي، نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به پاتمه پروره د کرن پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یا ساتي او پکې نه خپل ووټ لګوي. ستاسو خادم علب خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو امیدوار د کرن باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرن پناه پاتمه پروره د پی کې 15 ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي، ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیدارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یاد ساته او پاتمه پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټو لګوي. ستاسو ورور علب خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی.
تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامي نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرینده تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د ملک نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوقونه ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویح پر کیږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول قام تربیت کول وي. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکامو لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده ژوند جوړول لپاره به هڅې کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوام ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي، نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به پاتمه پرورې د کرن پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یا ساتي او پکې نه خپل ووټ لګوي. ستاسو خادم علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو امیدوار د کرن باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرن پناه پاتمه پرورې د پی کې 15 ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت، تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کولو توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي. ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیندارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیندارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علف خان شیرپو مرام دی. بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام خکول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یا ساته او پاتمه پرورې د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټ لګوي. ستاسو ورور علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامي نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرینده تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د ملک نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوقونه ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویح پر کیږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول قام تربیت کول وي. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکامو لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده ژوند جوړول لپاره به هڅې کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند
ژوند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوام ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي، نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به په 8 فروری د کرن پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یا ساتي او پکې نه خپل ووټ لګوي. ستاسو خادم علب خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو امیدوار د کرن باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرن پناه 8 فروری د پی کې 15 ستاسو په خدمت کې ولاړ. زما مرام صحت، تعلیم او په خصوصي توګه کروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کولو توان لري او د 400 په معیشت کې د کروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي، ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیندارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیندارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یا ساته او 8 فروری د خپل روښانه مستقبل لپاره پر ووټ لګوي. ستاسو ورور علب خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی.